سورة البقرة آية نمبر 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى آخر الآية. رونو دا بني اسرائیل چې موسی علیه السلام د الله تعالی په حکم سره د فرعون د ظلم نه خلاص کړو، په دریاب باندې پورې وستلی شول. او الله تعالی یو لوی احسان دا وکړو چې د دوی چې کوم دشمنو نو هغه د دوی مخې ته الله تعالی هلاک کړو، تر دې پورې چې دریاب راواچو، د دریاب په غاړه باندې پروت و او دوی ښه مطمئن شو چې الله تعالی موږ د دې دشمن نه خلاص کړو. اوس چې کله دوی په دې دریاب باندې ورپورې وتل، نو اخوا چې کوم ځای و نو هغه یو صحرا و، یو میدان و. علما وایي چې دا دومره غټ میدان هم نه و، لکه دا میدان او د شام د علاقې په منځ کې دومره فاصله وه چې 9 میله فاصله وه پکې. خو بهرحال بیا هم دومره غټ میدان خو و چې کم از کم 6 لکه کسان پکې ځایېږي. نو په دې صحرا کې و او دې صحرا ته ویلی کېږي تیه. نو دې ته ویل کېږي وادي تیه. هغه ځای چې دوی په د کوم ځای کې و دې ته ویل کېږي وادي تیه. دوی په دغه ځای کې چې کله ور واوړېدل، نو ظاهره خبره دا ده چې د 6 لکه کسانو دپاره په یو ځای باندې اوس کورونه جوړول، د هغوی دپاره انتظام کول یې ګران کار دی. نو دوی باندې د لمر د ګرمایش ډېر اثر وکړو. نو دوی وویل چې یاره زموږ دپاره اوس سوری پکار دی، د سر د پاسه خیمه پکار ده. نو موسی علیه السلام الله تعالی ته درخواست وکړو چې الله تعالی به دوی باندې سوری راولي. نو الله تعالی ورته دلته کې نعمت ذکر کوي: وظللنا علیکم الغمام. موږ په تاسو باندې سوری کو وریځ. غمام اصل کې هغه وریځ ته ویل کېږي چې هغه په رنګ کې سپینې او نری نری او دا نور چې دی هغه پناه کي خو تیاره جوړه نه کي. ځکه چې کله دا وریځ توره او تیاره جوړه کي، انسان پکې ګبراویږي. نو غمام هغه وریځ ده چې هغه د رنګ نه سپینه ده او دا نور صرف پناه کي، د هغې تپش ختم کي، دې ته ویل کېږي غمام. نو دوی په دغه میدان کې وو، الله تعالی پرې دا وریځ راویسته او دوی په دې کې اوسېدل. او الله تعالی پرې بل انعام دا وکړو چې دوی چې کومې جامې اغوستې وې، نو هغه جامې به د دوی نه خیرنېدې. تر دې پورې چې دوی به لویېدل، نو دا جامې به ورسره ایسته کې لویېدې. دا هم د الله تعالی د طرفه د دوی دپاره یو انعام و چې الله پرې وکړو. نو بهرحال الله تعالی فرمایي چې وظللنا علیکم الغمام، موږ په تاسو باندې راویستو غمام وریځ. د مدینه منوره کې یو مسجد دی، هغې ته ویل کېږي مسجد غمام. نو دا اصل کې هغه مسجد دی چې په هغې کې به نبي علیه السلام او صحابه کرامو د استسقا لمونځ کوو. لکه بهر یو میدان اوس په جومات جوړ شوی دی. نو د باب السلام نه چې انسان په هغه طرف باندې وروځي، نو د هغه ګیټ نه اخوا یو 2 جوماتونه دي، په تور رنګ کې تور کاڼي نه جوړ دي. یو باندې لیکلی دی مسجد ابي بکر او بل باندې لیکلی دی مسجد غمام. نو دا هغه ځای دی چې په هغې کې به صحابه کرامو د باران لپاره استسقا کوله. نو غمام. بل الله تعالی فرمایي: وانزلنا علیکم المن والسلوى، مونږ نازل کو په تاسو باندې من، ترنجبین، والسلوى او مرزان. نو دا داسې و چې دوی په دې میدان کې اوسېدل، نو د خوراک لپاره څه پکار دي. نو موسی علیه السلام ته درخواست وکړو چې زموږ دپاره چې دی نو اوس د خوراک انتظام پکار دی. نو الله تعالی ورته وایي: زه ترنجبین او مرزان به در ولېږم. من څه ته ویلی کېږي ترنجبین؟ علماو په دې کې ډېرې خبرې کړي دي. اصل کی حدیث کی راغلی: الکماء من المن الذي انزل الله على بني اسرائیل.
الله تعالی دا په بنی اسرائیل باندې نازلول نو دا به چې کله دا سحر ټیم کې به دا رڼایي خوره شو په دغه ټیم کې به د اسمان نه راورېدو د واورې په شان او تر دې پورې چې نور به څیره وواله نو بیا به بند شو. نو علما وایي چې دا اصل کې دغه شی دی چې دا خونان چې په کوم علاقو کې نو په هغې باندې داسې نری غونده کې پونه غونده کې د واورې په شان کې یو سپین مالوچ غونده کې راورېږي په بعضې علاقو کې په یخو علاقو کې دوی ګوره الله تعالی دوی یو بل احسان ورسره دا چې دوی په ګرم علاقه کې ځکه شام دا علاقې ګرمې دي خو الله تعالی ورسره دا احسان وکړو چې دغه ترنجبین چې دی نو دی پرې نازل کړه. کېدای شي تاسو کې چا خوړلي چې ګوره دا خونان چې کوم دي خصوصا د وړوکې بوټی چې نو په دې باندې داسې سپین غونده کې د پرخې په شانته کې مالوچ غونده کې راورېدلي دقې ته ویلی کېږي ترنجبین دا خواږه مي نو الله تعالی پرې رانازل کړه. په دې وجې نه حدیث کې راغلی دی چې دا خریړی چې کوم دی نو دا اصل کې د هغه ترنجبین یو شکل دی. و نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وماؤها شفاء للعین چې د دې خریړي نه چې انسان اوبه وباسي نو هغه د سترګو د علاج دپاره بهترین شیز دی خو چې څوک پرې پوهېږي ځکه چې د هغې دپاره خپل طریقه کار پکار دی. نو هسې نه چې انسان یې په سترګو کې واچي او څوک ړوند شي او بیا وایي چې دا خو بل شان قصه وه نو دا داسې ده چې اصل کې دا خپل ترکیب دی او حکیمان یې جوړوي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا خریړی چې کوم دی نو دا هم د هغې د قبیلې نه دی. علما وایي د دې مطلب دا دی چې دا خریړی دا بغیر د مشقت نه ایسته کېږي باران چې وشي جو رازرغون شي خو په دې کې هم بلې د هر چا کار نه دی چې هغه وپېژني. په دې کې بعضې زهریلۍ چې خلک یې وخوري ایسته کې دنیا خلک یې وجلي دي نو چې کوم خلک په دې کې ماهر نو دا ډېر زیات بهترین شیز دی. علما د طب وایي چې دا د ګرمایش لپاره بهترین شیز دی چې انسان یخني ډېره کېږي او دا استعمالوي نو دا ښه دی خو طریقې جدا ده لکه څنګه چې ګبین دی نبی علیه السلام فرمایي چې د هر بیمارۍ لپاره علاج دی خو طریقه کار یې جدا دی. مثلا نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله موسم یخ و نو پیغمبر علیه السلام به داسې خوړل چې کله به ګرم و نو په هغه ټایم کې بیا په اوبو کې مکس کول. د دې خاصیتونه جدا دي چې انسان مثلا په ګرمو شودو کې اچي نو بیا د انسان وجود کمی چې په یخو کې اچي بیا وجود غټي. مختلف په اصلو کې په دې ګبین کې الله تعالی ډېر کمالات یې ښودي نو دغه شان دا خریړی دی چې الله تعالی پکې کمالات یې ښودي دي خو چې کوم خلک پرې پوهېږي اطبا دي نو هغوی دې بیا استعمالوي. نو مقصد زموږ د دې خبرې سره دا و چې من ترنجبین ته ویلی کېږي. د ترنجبین یو ما تاسو ته ووایي چې په خونانو باندې کېږي او د واورې په شکل باندې او د مالوچو په شانته کې دي د ترنجبین ویلی کېږي. والسلوه او مړزان نو علما وایي چې دا مړزان به ورته الله تعالی تیار را لېږل نو بعضې علما وایي چې او د اسمان نه به ورته تیار راتله او دوی ته به وایي چې بس کښېنئ ورته دسترخوان ته او ایسته به یې خوړه. او بعضې علما وایي چې نه دا به ورته الله تعالی قافلې را والوځول نو چې رابغله د دوی د کورونو خواته د دوی د دې خپو کې به داسې تاوېدل را تاوېدل کورونه خو د دوی وونه نو دوی به په هغه ټایم کې به د خپو خواته به یې تاوېده بس دوی به استخکار کړه او ځان به یې وراته کړه خوړل به خو الله تعالی ورته ویلي چې ګوره سټور کوئ یې ما ذخیره کوئ یې ما بس دغه شانته کې به روزانه تاسو ته تازه غوښه میلاویږي تازه ترنجبین به او تاسو ته به دا نعمت میلاویږي. البته که د جمعې په ورځ باندې څوک سټور کوي نو خیر د هغه ته اجازت دی خو نور په عام ورځو کې به دا تاسو ذخیره کوئ نه بس تازه غوښه خورئ او الله تعالی ورسره واده وکړه خو دوی به څه کول دوی به ترې ځان نه ایښوده نو هغې به بوی وکړو څښا به شوه نو یې دا نافرماني وکړه او وروسته راځي چې بیا دوی وي وایي یاره وایي دا څنګه خبره ده مونږ د مړزانو د ترنجبینو مونږ تنګ کړو مونږ ترکاریانې پکار دي چېرته کې ټیپارم ملی پکار دي دال پکار دی مسول پکار دی دا شیزونه پسې وانخته الله تعالی ورته یې ځای ته کې په ښار کې ځان نه وکړئ کنه که دوی دا ورانې نه وی کړی اوس په مونږ ته هم تیار میلاوېدو او مړزان مو خوړه نو ګوره دا دوی دا کار وکړو جو قصه وانه شوه ښځو یې هم کار وکړو بس چې دی نو سمسۍ یې راغستې دي او که تاوه یې په کټوۍ کې اوس دا تیار شوی بس دسترخوان به د سعودي په شانته کې هلته خلک سفره وغواړئ هر څه پکې راواچوئ چې کله وخوري داسې راونغړئ ایسته ډسبین ته واچوئ او دا خو انزل دي او مګل دي او پوره کیسه ده. نو وانزلنا علیکم المن والسلوه الله تعالی مونږ نازل کو په تاسو باندې ترنجبین او مړزان. نو مړز چې کوم دی نو دی اوس چې دا کم په دې پلیټونو کې میلاویږي نو زما یقین نه راځي چې دا مړزاني ځکه دا ما چېرته داسې خاص خوړلی نه دی خو لږ غونته مې چېرته کې یو تیکه خوړلی دی نو د هغې داسې خوند نه وي نو داسې معلومېږي چې ګوره الله تعالی په قرآن کې یاد کړی نو دا به داسې معمولي شی نه وي دا به ډېر ښکلی خوندوري خو کېدای شي دا چېرته چنچڼې منچڼې یا خروګانې را باندې کوي
نو نور چې دی نو مړس چې انسان ښکاره کي نو هغه اوس کم دی چې پخوا به د مشرانو سره وو اکثر به داسې لاس کې اړول بیا به چې دی نو په خلطه کې بند کړي او دا ډېر په ګرانه باندې نیولې کېږي او ډېرو ظالمانو سره چې دی نو 200-300 دانې ورسره پرتې نو دا چا نیولې دي البته د مړس کې یو نه دی یو ښځی نو هغه ښځې ته ویل کېږي بیشه نو دا بیشه چې دی نو دا په اسانه باندې هم نیولې کېږي خو د هغې خوند نه وي یا به راباندې بیشې خوري یا به د خروګانې نو الله تعالی فرمایي وانزلنا علیکم المن والسلوى او موږ نازل کړي دي په تاسو باندې مړزان او ترنجبین الله تعالی وایي کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاکیزه او هغه نه چې موږ تاسو رزق درکړی دی نو دوی چې چل وکړو دوی وي موږ دا نه دي پکار نو الله تعالی وایي زموږ چې چل وکړو وما ظلمونا او دوی په موږ باندې ظلم نه دی کړی ولكن كانوا انفسهم يظلمون مگر په ځان باندې ظلم وکړو د ځان سره زیاته وکړو دا خبره خو شوه دا غینه بعد دې شو چې دوی کله په دې وادي تیف کې وو نو دوی ته دا اصل کې د بنی اسرائیل خو ماته سوي دوی د شام دي د یعقوب علیه السلام اولاد دي دوی خو د شام دي او مصر ته راغلي وو یوسف علیه السلام راغوښتي نو دوی د موسی علیه السلام وی چې تاسو خوښه نه ده چې هغه خپل علاقې ته لاړ شي شام ته دوی ولې نه و چې زموږ خپل کلي ته لاړ شو نو ډېره ښه ده ځکه کلی علاقه په انسان باندې خوږ لګي او دا هغه چا ته پته لګي چې لږه ډېره مسافري کړي نو هغه چې بیا دلته کې او په دې مسافرۍ کې دا کمال دی چې په کلي کې به د چا سره سلام هم نه خپل ته به راته هغه یادېږي او د سره به دې ورسره تعلق وي نه او چې ګورې جو چې دعا کوي جو هغه به راته رایاد شي هسې به روان یې جو هغه پلان کې وتی چې اوس کلي ته لاړی جو ښه به دا خړپړ دیوالونه دا ارسه دا به انسان ته یادېږي نو کله کله مسافري ښیي نو دې ته دې بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام وي چې هغه خپل کلي ته نه ځو شام ته دوی ورته بلکل ورته ځو موسی علیه السلام ورته یو شرط کېښود او هغه شرط اصل کې به دوی امتحان دا و چې په دې شام کې یو قوم اوسېدی دا هغې ته عمالقه ویلی کېږي وایي تاسو به د دې عمالقو سره جهاد وکئ بس دوی ته وزغلوئ او خپل کلي ته به ځو نو دوی داسې وکړه چې څه کسان یې ولېږل د جاسوسۍ دپاره وروسته د هغې واقعه روانه ده او د دې عمالقو د دې قوم یې تجزیه غسته چې دا څنګه خلک دي نو دوی 11 کسان لاړه دریاب نه پورې وستل چې لاړه نو هلته کې یو عمالقو یو قوم یو سړی و هغه چېرته دنګ سړی و او چې راوکتل دا واړه واړه کسان دي راغلي دي وایي څه کوئ وایي دلته مونږ راغلي یو د عمالقو سره جنګ کوو او معلومات له راغلي بس علامه قرطبي لیکلي دي وایي د هغه داسې نستوڼی وایي د 11 ونه پکې ور واچوه او دغه شان ته کې نیولي وایي د خپل بادشاه مخې ته چې داسې راکړو وایي سم وهلی وایي دا کسان راغلي دي زموږ سره جنګ کوي وایي هغه وایي چې یاس ورته مه وایي صرف مونږ ته داسې وګورئ نو هغه چې خامخا داسې ورته کتلي وایي ځئ واپس پسې لاړ شئ خپل قوم ته ووایئ چې کله هغه 11 ونه راغله موسی علیه السلام ته ویل وایي کسان خو د حد نه زیات پورې خطرناک دي نو موسی علیه السلام ورته ګوره الله تعالی به موږ ته اسانه کړي خو تاسو د نورو خلکو ته مه وایئ بس مه وایئ ورته راځئ جنګ له ورځو الله تعالی به اسانه کړي نو د هغوی نه چېرته برداشت کېده بس هغوی ویل ښه چاته نه وایو نو ټولو ته ووایي ټولو ته وایي چې دغه شانته کې کسان دي خو ګوره که ورغلې نو خیر هم نشته نو هغوی کې څه کسان لږ غونډه کسان بچ شوه نو ټول وی چې موسی علیه السلام ته فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون تلاړ شو ستا رب دې لاړ شي جنګ وکړه موږ به دلته ناست یو موسی علیه السلام ورته ښه نو الله تعالی پې دا وادي تیح چې کومه ده دا پې الله تعالی داسې کړه چې دوی یې دې نه بیا وتی نه شوه دا ولې الله تعالی عذاب ورکړو نو 40 کاله دوی په دې وادي تیح کې الله تعالی سرګردانه کړه د تیح معنا هم د سرګردانه نو څه مطلب څه قصه وشوه قصه داسې وشوه چې دوی به سهر را روان شوه ویره مونږ د شام ته او یا د مصر ته ځو را روان به چې لږه لاره به ورته پاتې شوه یو ده به شو سهار له به بیا چې دی نو د شام ته ورشو چې سهار به راپاسېد واپس په هغه ځای کې شاته پر یوه وسپانې ته یو لکه څنګه چې یاجوج او ماجوج دي بیا به روان به شوه وی سهار له به ګورو ځه بیا به ایسته کې په هغه ځای کې 40 کاله الله تعالی په دې میدان کې وکړول او بیا په دغه میدان کې موسی علیه السلام وفات هم شو موسی علیه السلام وفات شو نو د هغې نه بعد یو بل پیغمبر الله تعالی دوی ته راولېږو یوشع علیه السلام یوشع علیه السلام چې راغی نو هغه ورته وویل چې ګوره تا خو د موسی علیه السلام سره هم ډېر زیاتی وکړو او هغه هم ډېر زیات زړه موله شین کړو خو زه به تاسو ته ووایم چې دې ښار ته تاسو داخلېږئ د الله په حکم سره نو چې کله دې شام ته داخلېږئ نو تاسو به داسې وایئ چې حطوة یا الله تعالی مونږ ته بخښنه وکړه او ډېر په عاجزۍ باندې به داخل شئ نو الله تعالی به دا ښار تاسو به درکړي فتح به یې کوي دوی سم چل کوو دوی چې ور داخېدل
د حنطتن په ځای باندې حنطتن ومونږ له غنم پکار دي د الله تعالی کلام بدل او بل څه چلو کو بل دا چې الله تعالی وته په عاجزۍ سره داخل شي نو دوی دسي تلیدل پښتو کې موږ تلیدل وایي چې دسي په دې غټو پتونانو باندې انسان پېږي او د سرواني د ټوغو او د مسخرو په تور باندې موږ دسي داخليږو موږ په عاجزۍ مجزۍ باندې داخليږو نو څه چلو شو بیا په دوی باندې الله تعالی یو مرض په دغه ټیم کې راوستو بل عذاب ورکو طاعون پیراله طاعون یو دسي بیماری و چې په دوی باندې بدانه راوخته او دا ټول بدن به اسخا شو نو او یا زره کسان پکې په دې کې مړ شو او یا زره کسان پکې په دې کې مړ شو بیا دا پیغمبر الله تعالی ته درخواست وکړ چې یا الله تعالی بس دا نه پوهه خلق دي او هر څه چې وکړه خو بس یا الله ما پې کا نو د شام ته الله تعالی بیا داخل کړ او یا زره پکې وفات شو بیا شام ته داخل شو بیا چې شام ته داخل شو نو الته کې بیا نور قصې شروع کړې بیا د پیغمبر سره اړیکه راوسته نو دا بنی اسرائیل هغه قوم دی چې الله تعالی دا غي واقعي ذکر کوي بیا دوی ته د وګو ضرورت دی نو الله تعالی هغه واقعي ذکر کوي بیا وای مونږ په یو خوراک باندې اکتفا نه کوو بیا با خبره ذکر کی خو واقعیا دا د الله تعالی فرمایي چې مونږ په وریز وکړه ترنجبین متر نازل کړه مرزان قسم نعمتونه ول ورکړه خو دې چې وو کو د الله تعالی کلام بدل کو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم پس په بدل کې واغسته خلکو چې ظلم کړو وینا غیر د حق نه چې ویل شي دوی ته چې دې څه کار وکړو پانزلنا للذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون نو موږ نازل کو په خلکو باندې چې ظلم کړي او عذاب د اسمان نه په سبب د دې چې دوی نافرمانی کوله نو دیو جن علماء وایي چې د الله تعالی یا په حدیثو کې چې کوم الفاظ راغلي او انسان هغه بدلی نو دا یو لوی جرم دی لکه ګوره عام طور باندې انسان چې کله فرض موضوع کی نو اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام بس دومره په حدیث کې راغلي دي وس انسان چې دنو اللهم انت السلام ومنك السلام واليك السلام ويرجعنا السلام عليك السلام تبارك ربنا وتعالى یا ذل جلال والاکرام د ځان په کې الفاظ سی واقعي نو دا حرام او دا ناجایز دي د پښاند کې دا په جنازه کې چې کوم نیتونه ترو نوایت ونودي لله تعالی اربع تکبیرات صلات د دنیا پر پړه ده اوس نه دا په حدیث کې راغلي دي نه نبی رسول الله ویلي دي نه صحابه ویلي دي او خلک لګي مستقیږي وغه د دې پسې خدای نو دا ګوره په کلماتو کې تبدیلی ده نبی رسول الله والسلام ته روح په شریعت کې د هر شي خپل حدود دي یو فرض دی یو سنت دی یو واجب دی یو مستحب دی یو مباح دی یو مکروه دی یو مکروه تحریمی دی یو مکروه تنزیهی دی یو مستحب دی نو د هر شي خپل درجې دي نو زموږ خلکو اکثر د څه چل کړی چې کوم شی فرضي نو د هغې دومره لحاظ نه کوي خو چې کوم شی مستحبي بس د هغې پسې چې نو ډېر زور کوي نو ګوره په شریعت کې به هر شي ته په خپله درجه باندې ګوري چې کوم شی څومره پورې راغلی دی هغې پورې به ته په هغې باندې عمل کوي چې کوم شی فرض دی هغې ته به د فرض په نظر باندې ګوري چې کوم شی واجب دی هغې ته به د واجب په نظر باندې ګوري نو یو ځل حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه په طواف کې تاویدو یو سړي دې تپوس وکړو جیوې په دې طواف کې زه تاویدم یو میږی مې داسې د خپو لاندې راغی وایي دې خو وایي څه کفاره مفاره خو به نه وي عبدالله بن عمر صاحب ورته د کوم ځای ویله چې وایي زه د کوپې یم وایي زه مړه وایي د نبي علیه السلام هغه لوسي چې شهیدان کوله او په نیزو کې مې سرونه اچول نو هغه خیر دی خو اوس د یو میږي د سره غم دی نو بعضې خلک داسې کوي چې کوم شیزونه غیر اهم دي نو هغې ته ډېرې توجه ورکوي لکه پخوا مونږ دا ویل چې دا پټۍ جامې کول چې کوم دی دا بالکل فرض دي او دغه شمدان ستوني فرض دی او کدا چا ونه کړل بیخي وته تر دې پورې چې موږ د مشران وی چې دا ټایم ای چا چولي وي د ایمان نه خلاص شوی دی ولا په ایمان کې څه نشته هغه چې د لباس دی او دومره پکار ده چې انسان یې پټ نه یا غوسته چې انسان پکې ښکاري د عرب خلک ټول د لباس اغوندي دا لباس دی نو لباس کې الله تعالی سره حدود نه دي مقرر کړی که چا کالر وکړو دا هم صحیح ده که چا دا غاړه وکړه دا هم صحیح ده که دا نستونې وکړه هم صحیح ده بل هم صحیح دي نو اوس په شریعت کې به هیڅ کې تنګي نشته ته پکې تنګي راولي نو دا پکار نه ده دا هر شي خپل حدود دي دغه شان د چې د مسواک سنت دی خوشبو لګول سنت دي دا هر شي خپل درجې دي او دا ذکر ورونو دا درجې انسان له پیژندل پکار دي چې کوم شی اهم نه نو چې تاغه ته اهم ونه وي او چې کوم شی څومره اهم دی هغه ته به عمر اهم وي نو دا مخروز کې بده موبایل کې چلته کیو ملیسیا بو ناغوي چیرې دا مونږ چې د اختر انسان کوي او په جمعات کې وکړي نو وای دا نه کېږي په جمعات کې وای ګوره نبی علیه الصلاة والسلام چېرته کې په جمعات کې مونځ نه دی کړی نو وای ګوره دا دومره ساده سړی دی
چې ګوره یو سنتي یو فرض نو چې که انسان وایي چې نه کېږي نو د هغې دپاره بیا دلیل پکاري چې نبی علیه السلام ویلي چې نه کېږي، صحابو ویلي چې نه کېږي، قرآن کې راغلي چې نه کېږي. ګوره تاسو په دې خبره ځان پوه کړئ. سنت طریقه دا ده چې نبی علیه السلام د ماسخوتن لمونځ چې دی که نه نو هغه په اخره ټایم کې کړی دی. دا سنت طریقه ده. اوس که یو انسان راولېږي او د ماسخوتن دا لمونځ لکه موږ اوس په 8 باندې وکړو، پکار دا ده چې دا په 11 بجې باندې کوو. نو چا په دې علاقو کې په 11 بجې باندې لمونځ کړی دی؟ چا نه دی کړی. نو نبی علیه السلام خو په اول ټایم کې نه دی کړی، نو ته یې ولیکئ. نو سنت خو دا دی چې ته یې په اخر حصه کې وکړي. خو ګوره مونږ وایو چې خلکو ته تکلیف رسېږي، خلک بیا جمع ته ځي، نو مونږ په 8 باندې لمونځ وکړو، چا پکې په باندې په 8 باندې وکړو. نو ګوره نبی علیه السلام خو په اول حصه کې نه دی کړی، په اخره کې کړی دی. او ته په اوله کې نو وشو که ونه شو وشو، دومره ده چې د سنت خلاف وشو. لکه مطلب دا دی چې هغه سنت پوره نه شوه، نو په دې باندې الله تعالی تا جهنم ته نه اچي. دغه شانته کې مثلا د اختر دا لمونځ دی، نو که انسان یې په عیدګاه کې وکړي نو سنت دی، ښه خبره ده، ثواب به ورته میلاو شي. او که انسان په جومات کې وکړو نو داسې نه ده چې دا لمونځ نه کېږي. لکه اوس دا خبره دا بیخي د قمقلتوب خبره ده. ګوره چې سنت ما په دې خبره تاسو پوه شئ. لکه ګوره سنت خو دا دی چې په عیدګاه کې وکړه، خو که چېرته کې یو سړي په جومات کې وکړو نو دا دومره ده چې دا لمونځ یې وشو، داسې ده چې بیخي لمونځ ونه شو. لکه داسې مثال ده چې اوس تاسو ته زه یم چې د اوسه پورې چا دا لمونځونه کړي د ماسخوتن نو دوی لمونځ نه کېږي، ځکه چې دا خو سنت دا دی چې نبی علیه السلام په اخر حصه کې کول. نو په دې سنت پرېښودلو باندې انسان کافر کېږي نه، او داسې نه ده چې عمل نه کېږي. اوس که مثلا دې مولوي صاحب ته مونږ ووایو چې راته په حدیث کې مونږ ته دا وښیه چې نبی علیه السلام ویلي چې که چا په جومات کې لمونځ وکړو لمونځ یې نه کېږي، یا راته مونږ ته په قرآن کې وښیه نه، یا راته مونږ ته د فقهاو په کتابونو کې وښیه، وایي به چې نه. مونږ ورته دا ته څنګه وې؟ وایو چې ګور نبی علیه السلام نه دی کړی. مونږ ورته نه کول جدا خبره ده او دا نه کېږي دا جدا خبره ده. نو الله تعالی دې مونږ عقل راکړي چې دا هر شی چې دی که نه خپلې درجې دي. په دې خبره مې تاسو ته دا زور په دې باندې راوستو چې یو شی فرض دی، یو سنت دی، یو واجب دی، یو مستحب دی. نو هر شي ته په هغه نظر باندې ګوري نو بیا په دین باندې انسان عمل کوي. او که ته چې فرض او سنت یو شی دی او ته چې واجب او سنت یو شی دی نو بیا به دا ټول شی خطا. نو دلته کې الله تعالی فرمایي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. دي کلمات بدل کړه، د الله تعالی احکامات یې بدل کړه، داسې بدلول هغه نه دي پکار. وظللنا علیکم الغمام، او سورې په مونږه پتا سو باندې وریز، وانزلنا او نازلم کو علیکم المن پتا سو باندې تنجبین والسلوى او مرزان کلو خری تاسو من طیبات ما رزقناکم د پاکیزه او هغې نه چې موږ تاسو ته رزق درکړی دی. وما ظلمونا او دوی په موږ ظلم نه دی کړی، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن په ځان یې ظلم وکړو. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، هر کله چې وی مونږه داخل شئ دې کلي ته، فکلوا منها خورئ تاسو په دې کې حیث شئتم کوم ځای کې چې ستاسو خوښه وي، رغدا پراخه، وادخلوا الباب او داخل شئ په دروازه، سجدا عاجزۍ سره، وقولوا او وایئ تاسو حطوة چې ربه زمون گناہ معاف کا، نغفر لکم خطایاکم مونږ به معاف کو ستاسو گناهونه، وسنزيد المحسنین او زر دی چې زیات به کو مونږه احسان والا. فبدل الذین پس په بدل کې واغستا هغه خلکو ظلمو چې ظلم یې کړی قولا وینا غیر الذي غیر د هغې نه قیل لهم چې ویلی شوي دوی ته، فانزلنا مونږ نازل کړو علی الذین ظلموا په هغه خلکو چې ظلم یې کړی رجزا من السماء عذاب د طرفه د اسمان نه،
बिमा कानू यफसुकून सबब दे खिलना फरमानी कवला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इह्तदा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।